وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شاد آیتون کی را خبر ذکر شوا چې حضرت آدم علیہ السلام در علم په حصول کې سبقت حاصل کا په پرشتو باندې هم او دغه شان په جناتو باندې هم الله تعالی آدم علیہ السلام له هغه علوم ورکړل کوم چې پرشتو یې زده نه کړل نو هلته کې د آدم علیہ السلام فضیلت حاصل شو په پرشتو باندې هم او په جناتو باندې هم نو دلته کې الله تعالی عملی طور باندې وس د آدم علیہ السلام نور فضیلت ثابتوي چې دغه آدم علیہ السلام دی به مسجود الملائکه وګرځي ملائکې به درته په سجده باندې شي نو چې کله پرشتو د آدم علیہ السلام ته سجده وکړه نو د هغه عظمت په عملی طور هم چې دی نو دا وجود ته راشي او معلوم بشي او بله دا چې عامه مشاهده هم دا ده چې کله یو کس په امتحان کې پاس شو په علم کې پاس شو نو درته بیا څه انعام میلاویږي حضرت آدم علیہ السلام دا چې کوم علوم الله ورکړو دی واورول ټول پاس شو نو الله تعالی ورلوس یو انعام ورکوي چې دی به مسجود الملائکه وګرځئ پرشتې به ټولې ده ته په سجده باندې پریوځي نو دا به د یو انعامي نو دلته د دې ذکر وس دلته کېږي ګورئ وَإِذْ قُلْنَا پا وخت کې چې وی مونږ للملائکة پرشتو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم علیہ السلام ته مونږ پرشتو ته وی آدم علیہ السلام ته سجده وکئ نو فسجدو پس سجده وکړه دوی الا ابلیس مگر شیطان ونکړه علاوه د شیطان نه نور ټولو پرشتو سجده ولګوله نو ابا انکار وکړو استکبر او تکبر وکړو وکانا او شو دی یا و دی من الکافرین د کافرانو نه دلته یو څو خبرې قابل غور دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ په هغه وخت کې چې موږ پرشتو ته وی آدم علیہ السلام ته سجده ولګوئ نو دوی سجده ولګوله مګر ابلیس ونه کړه سجده څه ته وایي او دلته د سجدې نه مراد څه دی نو سجده په لغت کې په معنا د خضوع سره انقیاد اطاعت او انحنا سره راځي خضوع انقیاد اطاعت او انحنا په لغت کې سجده دی ته وایي او دویم نمبر په عرف کې د سجدې معنا سره په عام عرف کې سجده څه ته وایي نو په عرف کې سجده چې دی نو وضع الجبهة علی الارض ته وایي تندې په ځمکه باندې ښودو ترې ته سجده وایي خوا که تعظیمني د چا د تعظیم د وجې نه ته تندې په ځمکه باندې کیږي خوا که په طور د تحیې یعنې د سلامي بطور سلام لکه مخکینو امتونو کې او که په طور د عبادت سره په عرف کې چې کوم دی نو تندې راغستل په ځمکه یې ښودل خوا که تعظیمني که به طور تحیې سلام او که به طور عبادتي او دریم نمبر سجده را شرعي سجده را په شرع کې سجده څه ته وایي دا وضع الجبهة علی الارض خو بقصد العباده د عبادت په نیت باندې د عبادت په اراده باندې تندې راغستل او په ځمکه باندې ښودل نو دا شرعي سجده را وس دلته کې آدم علیہ السلام ته چې پرشتو کومه سجده لګولې وه نو دا کومه سجده وه لغوي سجده وه که عرفي سجده وه
او کرا شرعي سجده وه دا کومه سجده وه نو دلته بعضو په نسبت باندې دا سجده په معنی لغوي سره مراد ده یعنی مطلق انحنا یا خضوع یا اطاعت عجزي کول د آدم علیه السلام مخکې لکه تفسیر مدارک د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت کړی یا سجده دلته کې تذلل او انقیاد د دینه مراد دی لکه تفسیر قرطبي وی ځان پر مخکې ذلیله کول او بعضې وی چې دلته کې د مراد سجده عرفیه وه عرفي سجده موږ ویلو تندی په ځمکه باندې ایښودل خدا بطور تحیه او لکه سلام چې سړی دی یو بل سره کوي سلام وکړي لاس میلاو کړي مصافحه وکړي همدغه شان دی په شرایع من قبلنا زموږ نه مخکې چې کوم شریعتونه نو په هغې کې دا جایز و چې بطور تحیه یعنې بطور سلام برې چاته مخکې سجده لګولی شوه تعظیمي سجده جایز وه لکه یوسف علیه السلام ته چې کومه سجده مور و پلار او وروڼو وغیره لګولې وه او بعضې وایي چې دلته د سجدې نه مراد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ په هغه وخت کې چې موږ فرشتو ته وایي سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته نو لآدم کې دا لام چې کوم دی نو دا په معنا د اله دی نو معنا دا شوه چې په هغه وخت کې چې وي موږ فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي لآدم یعنې اله آدم په طرف د آدم علیه السلام باندې نو مطلب به دې داسې شي چې سجده خو الله ته وه خو په طرف د آدم علیه السلام وه لکه موږ سجده الله لکو خو په طرف د خانه کعبې کو نو څنګه چې قبله زموږ خانه کعبه ده سجده موږ الله ته لګو خانه کعبې ته یې نه لګو همدغه شانتې سجده الله ته وه خو لآدم اله آدم په طرف د آدم علیه السلام باندې وه آدم علیه السلام به طوري یوه قبله وه نوره سجده الله طرف ته وه نو فسجدو پس سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه الا ابلیس دا استثناء متصل ده یا منقطع ده دغه باره کې علماو دوه قوله دي چې دا ابلیس د مخکې نه ملایکو کې و او که نه نو په دغه اعتبار سره یا متصل یا منقطع ابلیس دا څوک دی نو ابلیس دا د ابلاس نه ماخوذ دی او ابلاس ویلی شي ډېر زیات ناامیده کېدل نو دی د الله د رحمت نه انتهایی ناامیده دی انتهایی ناامیده آدم علیه السلام هغه د هغه جنت نه د هغه ونې د خوراک نه وروسته د الله نه امید و د بخنې جړلې دعا یې کوله توبه یې ویسته الله تعالی معاف که دی د الله د رحمت نه ناامید دی ځکه ورته ابلیس وایي د ابلاس نه ماخوذ دی او ده ته شیطان دا ولې وایي نو شیطان یا د شطن نه ماخوذ دی او شطن معنا را سرکشي د حد نه وتل لکه عرب وایي شطن الرجل سړی د حد نه ووته یعنې سرکشۍ کې او یا د شیط نه شیط باطل ته ویلی شي هلاک ته ویلی شي او د خپل نوم چې دی نو دا عزازیل عزازیل اسمان کې دی په عزازیل نوم سره یادېده نو ابا انکار یې وکړه واستکبر او تکبر یې وکړه ابا انکار یې وکړو دا جمله مستانفه ده او علت تیره ما قبل او دغه شانتې دفره توهم ده چا به دا وهم کو چېره په دغه ټیم کې خو یې د فرشتو سره یو ځای سجده ونه لګوله کیدای شي بیا وروسته ځان له جدا لګولي وروسته کیدای شي جدا لګولي نو الله فرمیل نه ابا انکار یې مکمل وکړه نه یې په هغه ټیم لګولې نه یې وروسته لګولې انکار یې کړی دی ابا څه ته وایي ابا دې ته وایي چې د یو کار قدرت لرې خو نه یې کې تا د پکې شرم محسوسیږي عار درته پکې محسوسیږي نو دلته کې شیطان هم ابا انکار یې وکړه یعنې سجده یې کولی شوه قدرت یې لره خو نه یې کول عار یې ځان ته محسوسو شرم یې محسوسو او د آدم علیه السلام هغه تحقیر یې کو چې ده ته زه ولې سجده ولګوم واستکبر او تکبر یې وکړه واستکبر استکبار باب استفعال په معنی د تفعل دی تکبره تکبر یې وکړه د وی خلقتنی من نار وخلقته من طین خدای ده ته زه سجده وکړم زه یې د اوره پیدا کړی یم او دی یې د خاورې پیدا کړی دی او د دې شیطان خیال دا و چېره دا خاوره چې دی نو دا کمزوري ده
دا حقیره ده د اور نه الان کې داسې نه ده خاورې له الله عزت ورکړی دی په مقابله د اور کې ځکه اور دې تر هر چا ضرورت نشتی اوس مرغۍ نور حیوانات په اور باندې څه کوي او ځمکې تر هر یو حیوان ضرورت دی اور خو صرف انسان استعمالی نه نور د چا ضرورت ورته نشته او ځمکې ته او خاورې تر هر چا ضرورت دی د هغې سره سره دا اور دا د خاورې خادم دی ځکه خاوره کم رزق راوخیږي نو د هغې نه وروسته بیا اور پخی او کله چې ضرورت ختم شي نو هغه اور خلک مړ کې بیا ختم شي نو دا د خاورې خادم دی خاوره کې زرخیزي پرته ده امانتداري پکې پرته ده اور کې فساد پروت دی تراسې یوه لپه غنم راواله او دې اور ته ورواچو ایره کوي څه شی چې ورته ورولې ایره کوي او دغه لپه غنم ته راواله دا ته ځمکه کې ورونوله نو ځمکه دومره امانتداري پکې پرته ده چې هغه یو دانه درله راوخیږي د هغې نه بوټی جوړ شي کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه هغه بوټی وکړي او ډکې ونسي تیغونه وکړي وږي وکړي او په هر وږي کې سلسل دانې یوه درله په 100 باندې بدله کړي د ځمکې زرخیزي راور کړي او فساد پروت دی دی که هو هر شی چې دی نو دا یې رکوي به هر کیف دره قیاس غلط وکړه چې سر یې د اوره پیدا کړی هم دی د خاورې او دا خاوره چې دی نه دا یو بیکاره سي د اور چې دی نو اعلی دی ابا واستکبر انکار یې وکړه او تکبر یې وکړه وکان و دی من الکافرین د کافرانو نه فی علم الله تعالی د الله په علم کې دی د کافرانو نه یا دا کانه په معنی د صاره باندې وکانه یعنې وصاره من الکافرین او وګرځېد دی د کافرانو نه شو دی د کافرانو نه یا کانه په خپله معنا باندې دی د الله په علم کې چې دی نه دی د مخکې نه کافرو وقلنا وی منگا یا آدم علیہ السلام اسکن انتا اسیگتا آدم علیہ السلام تجکل پرشتو سجده ولگولا ابلیس ونه لگولا نه ابلیس و اللہ را جنت نه خارج که ختمی که بهر تیرا وستا آدم علیہ السلام ته وی اسکن انتا اسیگتا اسکن د سکنانا ماخوذ دی او انتا دا تاکید دی پا اسکن که جکم مستتر ضمیر دی دا غین دا تاکید دی او دا اتسکا دا غی مستتر ضمیر نی دا انتا بطور تاکید ذکر آور چې دا وزوجو کل جلنا دا پری بانی ور عطف شي ذکر عطف دا پا ضمیر مستتر بانی صحیح نی نو اسکنن توسیگا تو زوجو کاو بی بیستال جنن پا جنت کی نو دلتا خدای او نوی خبر رالا دا دین شاعت خدا آدم علیہ السلام ذکر ہو دا پرشتو ذکر ہو دا ابلیس ذکر کو دا بی بی رکم زین رالا ہوا دا رکم طرف رالا نو آدم علیہ السلام لچی اللہ کا موجود ورکا نو دا غین ورست آدم علیہ السلام خو صرف دا یو انسانو پا جنت کی نور خو انسانان نو نرتبا یرا محسوسیدا ځان ورته یوازې ښکارېده نو پیره دی اوده د د ګسې پختۍ نه الله دله بیبي پیدا کړه چې هغه هوا وه کله چې دی راویښ شه نو ده وکتل نو تپوس یې درکړه وی څوک یې وی زه هوا ستا بیبي ما الله ستا د مانوسه کولو دپاره زه پیدا کړې ما نو را بیبي ورله د ګسې پختۍ نه او بیا د دې ګسې پختۍ نه چې پیدا کېده ده د څه درد وغیره دا نه محسوسېده نو اسکنن توسیگا تو زوجو کا بی بیستال جنت پا جنت کی دلتا کی دا علماء کرام اختلاف تے چا آدم علیہ السلام پا کم جنت کی اسیده او بیای دا غوان او خڑالا کمخ کی بگی ذکر را روان دے دا غوانی دا خوراک دا وجن اللہ دا جنت ندے بہر کا نو چی دا جنت کم یو جنت تے دا را منگ چی بورتزو دا مرگ نپس قیامت کې دغه جنت ته او کنه دا جنت خو باغ ته هم منګره جنت معنا کړي والته کې قرار دنیا یو باغ په دې کې الله تعالی دې ور داخل کړو لرا دوا قول دي درې علماء څوک وایي چې دا دنیا یو باغ او څوک وایي چې دا جنتو کم چې دار الثواب دی الله به طور ثواب خلق لور کې خراجه دار چې دا دغه دار الثواب دی کم ته چې انسان
په آخرت کې بیا ورځي خو چې کم ټیم کې پرې کې حضرت آدم علیه السلام موجود نو هغه ټیم کې را دارالخلد یا دارالجزا نه وه دارالخلد یا دارالجزا نه وه دا و چې انسان مړ شي او قیامت کې حساب کتاب وشي او بیا جنت ته لاړ شي نو دا به دارالخلد دي یعنی همیشه لپاره وی د دې نه به بیا څوک وځي نه اوس پته وی چې یاره جنت کې خو به دلته الله فرمایي سړی همیشه لپاره خالدین فی ابدا و دلته ته آدم علیه السلام وتېرې نو هغه جنت خو بیا قابل اعتبار پاتې نشو نو موږ هغه ټیم کې دارالخلد دا نه نو ځکه چې آدم علیه السلام راووت نو اشکال نه واردېږي او دویم نمبر هغه ټیم کې را جنت دارالجزا هم نه وخه دا د یو عمل په بدله کې هم الله آدم علیه السلام له نه ورکړی نو په دې وجه باندې اعتراض دا هم نه واردېږي چېرې دا شیطان بیا څنګه لاړ او ده ته وسوسه څنګه ور واچوله او د شیطان په وسوسې باندې آدم علیه السلام څنګه بهر ته راووته نو هغه ټیم کې دارالخلد او دارالجزا نه نور جنت هم هغه جنت دی کوم ته چې په آخرت کې موږ ځو نو تاسو دواړه پرې جنت کې اوسېږئ وکلا خورئ دواړه منها درې جنت نه رغدن پراخه خوراک حیث شئتما کوم ځای چې خوښه یې ستاسو له دواړو وکلا خورئ دواړه منها درې جنت نه رغدن فراخه خوراک رغد وسعت رزق طرف ته اشاره فراخه چې نه ختمیږي او نه د ختمېدو څه خطره شته بغیر د مشقت نه جنتي خوراک دی بس کوئ او حیث شئتما کم ځای چې خوښه یې ستاسو له دواړو نو فراخي د مکان طرف ته اشاره ده چې خوراک هم فراخه او مکان هم فراخه کم ځای چې په جنت کې ځئ هغه سر له ځئ دې سر له ځئ کم ځای هم ستاسو خوښئ دې ځای نه بله مسله واضحه شوه چې د انسان په فطرت کې الله ازادي ایښودې ده ته یو انسان یو ځای پورې محدود کولی نه شي پابند کولی نه شي بس دی آزاد دی ځان لرې ګرځي حیث شئتما کم ځای چې ستاسو له دواړو خوښئ بس ګرځئ را ګرځئ خوراک کوئ خو الله په یو پابندي ولګوله یو پابندي موږ ویلو چې دا دارالجزا نه دی قیامت په ورځ باندې ولا پابندیانې جنت کې نه ګورې خال دی چې ته څه کوې کوه هغه ټیم کې خو دارالجزا دا ونه یو ونې ورته وښوې دی ونې ته به نه ور نږدې کېږي ولا تقربا من نږدې کېږئ دواړه هذې شجره دې ونې ته دلته کې د مسلې ته تاسو وګورئ الله داسې نه وایي چې آدم علیه السلام نوم والی او د هوا نوم والی بلکې صیغې د تثنیې ټوله تثنیه ده وکلا حیث شئتما ولا تقربا دا ټول تثنیه ذکر کیږي او آدم علیه السلام چې هم دعا غواړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ځان خپل نوم یا د خپلې بیبي نوم دا نه اخلي او نه دلته کې پر قرآن کې چرته کې د آدم علیه السلام د بیبي نوم ذکر دی دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د ښځې بدن څنګه ستر دی نو داسې نوم هم ستر دی نو د ښځې نوم بهر ما اخله چې پلانې دې سکار وکړو پلانې دې سکار وکړو د دې نوم هم ستر دی ګورې دلته کې الله فرمایي کلا دواړه خورئ ولا تقربا مه نږدې کېږئ دواړه فتکونا من الظالمین تاسو دواړه به د نقصان موندونکو نه شئ نه د دې نوم هم ستر نه مې بهر د پردو نارینهو په مخ کې چې نو دا ما اخله ولا تقربا من نږدې کېږئ تاسو دواړه هذې شجره ترې ونې ته نو منه د ونې د خوراک نه راغلی وه خو دا نفي د قرب دا دپاره د مبالغې چې د خوراک خو اړو سوچ ونه کوي خوراک خو چې بلکل ونه کوي خو چې ورنږدې هم ونه شي ورنږدې یو نیمکارې خلک وایي چې نوم یې هم په خوله باندې وانلې دا ونه تعین د شجرې نه دی شوی چې دا ونه د څه شي ونه وه بعضې وایي چې دا د غنم ونه وه څوک وایي دا د انګورو ونه وه څوک وایي دا انځرو څوک وایي تورنجو څوک وایي کجوره وه څوک وایي کافورو څوک وایي حنظلو څوک وایي دا شجرة العلم وه تعین دا ضروري نه دی خو بس یو ونه وه الله ورته وفرمیل دې ته به نه نږدې کېږي او که ورنږدې شوې دواړه نو فتکونا پشی به تاسو دواړه من الظالمین خپل نقصان کوونکي خپل نقصان کوونکي به شی کرې ته ورنږدې شوئ فتکونا من الظالمین شی به تاسو خپل نقصان کوونکي ظالمین دا د ظلم نه ماخوذ دی په لغت کې نقصان ته وایي لکه قرآن کې الله فرمایي هغه پنځلسمه سپاره کې د جنتونو ذکر کوي چې کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا دواړو باغونو چې کوم دی نو به خپلې میوې راخېجولې
او کمی به په خپلو میوو کې نه کو. نو ظلم دا په لغت کې نقصان ته وایي او په اصطلاح شرع کې دا مخالفت د الله تعالی دی چې د الله تعالی مخالفت یو انسان وکړي، خوا که قصدني که خطاً عمدني یا عمدني یا اجتهادي توري او دغه شانتې صغیره کبیره دې ته هم ظلم وایي او په کفر او شرک دې باندې هم اطلاق کیږي. نو مفهوم د ظلم دا یو کلی مشکک دی او په هر ځای کې باید هغې مناسب معنا چې کوم دی نو دا کې. نو دلته کې فتکونه من الظالمین مطلب دا دی چې که چېرته تاسو قصدن عمدن د دې ونې نه خوراک وکړه بیا به د ګناهګارانو نه شئ. خو آدم علیه السلام او د هغه بیبي قصدن عمدن خوراک ونه که بلکې نسیانن یې کړه. الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. او یا چې کوم دی نو دا خوراک اجتهادي غلطي وه. نو دلته ظلم په معنی د ګناهګارېدو نه دی چې تاسو به ګناهګار شئ. نه خلاف د عصمت انبیا دلته نه راځي ځکه هغه د امت یو اجتماعي عقیده ده، اجماعي عقیده. تفصیل که تاسو راغې ګورئ نو شفا کې قاضي عیاض تفسیر کبیر او د شرع العقاید مشهوره شرح چرن ابراس هغې کې بیا ډېرې تفصیل تاسو وګورئ. نو فازلو ما خویول دا دواړه شیطان شیطان عنها درې جنتنا عنها یا د عنها معنی را په سبب درې ونې باندې د ها ضمیر دې ونې طرف ته راجع دی او عن سببي دی. نو فازلهما زلت دې ته وایي خویدلو ته ویلی شي. لکه یو سړی روان دی باران شوی خټې دی او غیر اختیاري اچانک د یو انسان خپه وښویږي او راپرېوځي. همدغه شانتې که یو انسان دا د الله تعالی د قول هغه خلاف ورزي وکړي غیر اختیاري طور باندې نو دې ته زلت وایي. نو فازلهما الشیطان نو خویول دا دواړه شیطان عنها د دې جنتنا یا عنها په وجه د دې ونې باندې. نو فاخرجهما راویستل دا دواړه مما دغه ځای نه کانا چې و دا دواړه فی په هغې کې دغه جنت نه یې راویستل. آدم علیه السلام خو په جنت کې او دا شیطان د جنت نه بهر الله راایستلی و. نو بیا هلته ذهن ته اشکار راځي چې بیا را شیطان څنګه ورسېده او د آدم علیه السلام یې دوکه څنګه که. نو علما مختلف اقوال دي نه. یو دا چې د شیطان آدم علیه السلام ته وسوسه وراچولې وه او وسوسه خو یو معنوي قوت دی دا خو د لرې نه هم کېږي دغه شان د وسوسه. او دویم نمبر چې دی راغوښتلی د جنت دروازې ته او د هغه ځای کې ورسره د ده سره ګفتګو کړې وه. او بیا تفسیري بغوي خو د یو مار واقع لیکلې ده خو هغه قوي خبره نه چې یو مار د دې شیطان سره دوستانه په خوله کې دننه دا دغه وړی شیطان وړی آدم علیه السلام سره خو قوي خبره نه. تفسیري بغوي اسرائیلي غونته کې قول دی او دغه شان مختلف اقوال علماء کرامو لیکلي. بهر کیف بعضې مفسرینو لیکلي چې دا د هغه وخت خبره ده چې حضرت آدم علیه السلام ته الله په جنت کې راوسېدو حکم وکړ. د ابلیس ته وی اوځه نو ابلیس لا وتی نه په هغه ټیم کې را خبره وه چې ده ته یې ورواچوله. او دا اجتهادي غلطي څنګه وه؟ آدم علیه السلام یا دا کار وکړه په دې نیت باندې چې زه الله ته نور عمر نږدې شم. ځکه شیطان ورته وي چې هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا. نو آدم علیه السلام یې زه که مې وخوړه نو همیشه لپاره به دلته په جنت کې یمه او دغه شانې فرشته به رانه جوړه شي. نو د الله ته یې د نږدېوالي په نیت باندې دا کار کړی. یا بعضې مفسرینو لیکلي چې د آدم علیه السلام ته یې وسوسه دا ور واچوله چې دا ونه خو دا کومه شجره چې د الله تعالی چې دا ته دې منع کړی نو دا یو مخصوصه شجره ده الانکه الله تعالی د نوع نه دی منع کړی. لکه مثال په طور انځر دی نو انځر یوه دا بهر ونه ولاړه ده او یو هر ځای کې چې انځري د انځر نوع ده الله دی د نوع نه منع کړو او د ده دا خیال وکړه زه یې د دې مخصوصې ونې نه منع کړی نو دا یو اجتهادي غلطي راله. او یا آدم علیه السلام ته چې د کوم قسمونه وخوړل نو آدم علیه السلام ذهن کې دا وهم نه د آدم علیه السلام په پاکۍ باندې دا خبره دلالت کوي چې په شیطان باندې غلط ګمان نه و
چې یو خبره به یي نه او سړی به چې دا خبره ده په الله باندې به دروغ سړی څنګه وایي دروغ اولنی شیطان دغه ایجاد کړل به هر کیف وقلنا وی منگا احبتو کشی تاسو بعضکم بعضی بستاسونا لبعضین دا بعضو را پار عدون دشمنانی احبتو دا جمع را و مراد تینا تسنیه را لکبل ذکر اللہ تعالی فرمائے وقلنا احبتا احبتا الدگی تسنیه را غلی را نردی جمع نا مراد دا تسنیه را او یا په اعتبار د ذریت سره ذریت یعنی اولاد چې کوم ستاسو په پوش کې پروت دی د هغې سره وځئ لکه د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد حکمل موجودو وروسته بیا دنیا ته وروسته موجود شو نو اهبطو کوشئ تاسو بعضکم بعضې به ستاسو نه لبعضین د بعضو دپاره عدون دشمنانی یعنی شیطان او د هغه ذریت دا به ستاسو را اولاد او ستاسو دشمنی آدم علیه السلام او هوا او یا معنی داره چې بعضکم لبعضین بعضې به ستاسو نه د بعضو دپاره یعنی ستاسو اولاد به په خپل منځ کې یو بل دشمنانی او دا د والدینو دپاره لویه سزا ده چې د هغو بچي په خپل منځ کې یو بل سره دشمني ساتي او ولکم ستاسو دپاره به فی الارض په ځمکه کې مستقرن ځای د اوسېدو وي ومتعون او پیدې به الهین خو د سنېټې پورې همیشه دپاره نه جنت کې خو به تاسو همیشه وئ هلته به د سټیمه پوري او بیا به راځئ د جنت ته را تسلي ده آدم علیه الصلاة والسلام او هوا ته خو بیا دخول جنت ته چې کوم دی هغه به د الله تعالی په تابعدارۍ باندې دلته کې کېږي ځکه مخکې الله تعالی فرمایي اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دغه ځای مشروط کړی بهر کې نن آیتونو کې د آدم علیه الصلاة والسلام چې کم تعظیم و هغه عملي طور الله تعالی د پرشتو د سجدې په ذریعې سره وکړه چې آدم علیه الصلاة والسلام د خاورې نه جوړ او پرشتې د نور نه جوړې وې هغه نورانی او ترابي دا په خپل منځ کې چې موازنه وشوه نو الله تعالی هغه ترابي جسم دا مسجود الملائکه وګرځو نورانی پرشتې ورته په سجده باندې کړې د دې نه د آدم علیه الصلاة والسلام مزید نور تعظیم چې دی نو راغی فتلقى آدم من ربی کې بیا د آدم علیه الصلاة والسلام د توبې ایستو تذکره ده انشاءالله